سلامونه قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ، خوشحال، خوندي، سوکال او آرام اوسئ، ښه ژوند ولرئ او د خپل د ژوند د هر شیبې څخه تاسو خوند واخلئ، ځکه ژوند ښکلی دی او دا ژوند انسان ته یوازې د خدای له اړخه یو ډالۍ په څیر دی او دا که موږ صحیح تیر کو، ښایسته خاطرې ولرو، چاته هم زیان ونه رسو او څومره هم چې کیږي هر چاته ګټه ورسو، د هر چا سره ښه اړیکه ولرو او د چا هم زړه مات نه کړو، د چا سره هم داسې چلند ونه کړو چې هغې پکې خواشینی شي یا داسې خفه شي. ژوند دی نو حتما کله کله داسې شیبې هم راځي، خو بیا په منځ کې بیرته پخلا کول او دا چې دی نو معافي غوښتل دا هم اړین دی او په کار هم داسې ده. نو دغه ډول ژوند وساتئ، دغه ژوند ولرئ، بیا به تاسو خپل احساس کولی شئ چې څومره ښایسته فضا ده. قدرمن دوستانو، د ورورولۍ غږ خپرونه همدا مهال تاسو ته وړاندې کیږي. زه ستاسو قربانه مسکا صافی یم او نن هم یو ځل بیا یو ډیر خاص ځانګړی موضوع سره تاسو ته وړاندې شوی یم. پروګرام کې به تاسو سره شریکوم، خو تر هر څه مهم دا ده چې دغه پروګرام دې دپاره جوړ شوی تر څو چې د افغانستان او د پاکستان د وګړو ترمنځ ښه فضا خوره شي، د مینې، د یووالي او د ورورولۍ فضا خوره شي. او په دې پروګرام کې مونږ هر کله همدغه هڅه ده چې هغه موضوعاتو په اړه وغږیږو چې کوم زمونږ دوو هیوادونو ته یعنې د پاکستان او افغانستان وګړي ورسره مخ دي، که هغه د تعلیم په برخه کې وي، که د کار، که د شاعرۍ، د کلتور، ټولنیز چارې چې وي، د هر څه په برخه کې وي، نو هغه موضوعات دي چې دغو دوو هیوادونو ته یا زیان رسولی یا هم ګټه رسولی او په دې باندې غږیدل، په دې باندې خبرې کول ډیر زیات مهم وي. نن به د پروګرام د لارې ستاسو نظرونه هم غواړم. همدمهال فیسبوک کې تاسو موږ سره مل هستئ او د نړۍ د هر ګوټ څخه کولی شئ خپل نظر موږ سره شریکه کړئ د کامنټ له لارې. د سلامونو او د تعریفونو ترڅنګ غواړم چې د پروګرام موضوع په اړوند هم را سره وغږیږئ، ځکه ستاسو نظرونه موږ ته ډیر زیات مهم دي. پروګرام کې یوازې نه یم، پروګرام کې ما سره دوه قدرمن میلمانه هم موجود دي چې البته نن زموږ میلمه په ځانګړې میلمه په داسې کې ده چې له لرې ځایه څخه موږ ته راغلی، پېښور ته راغل، خپله پاتې کېږي په چک دره سیمه کې یا چک دره د افغان کډوالو په کمپ کې. هغوی طرف ته به هم راځم له خیر سره، خو غواړم چې تاسو ته ووایم کولی شئ د کامنټ له لارې خپل نظر شریک کړئ او شمیرې له لارې هم موږ سره نظر شریکولی شئ. 091152414 دا زموږ د پروګرام شمیره ده. یو وارې بیا غوږ شئ 091152414 کولی شئ د افغانستان څخه هم موږ ته اړیکه ونیسئ او موږ ته زنګ ووهئ. د هغې دپاره 009152414 دا زموږ د پروګرام شمیره ده. په دې کې کال وکړئ او موږ سره خپل نظر د پروګرام د لارې شریک کړئ. پروګرام موضوع نن د معلولینو ستونزې، د افغان معلولینو ستونزې او اړونده چارواکو مسؤلیت، په دې باندې به موږ غږیږو. دا چې زموږ ټولنه کې داسې ډیر وګړي دي کوم چې د معلولیت ښکار دی، هغوی د خپل وجود یو غړی یا له لاسه ورکړی یا هم د هغې څخه محروم دی او داسې نه ده چې هغوی څه ګناه کړی، داسې نه ده چې هغوی څه نقصان رسولی، داسې نه ده چې هغه څه بد انسان دی، بلکې دا د خدای له اړخه ټاکل شوی دی او دا هم یو امتحان دی، نه دا یوازې د هغوی بلکې زموږ هم امتحان دی. او په کار دا دی چې ټولنه ورسره ښه چلند وکړي، ټولنه ورته په سپکه نه بلکې په دروند سترګه وګوري او د هغوی ځانګړتیا باید محسوس کړي. په هغه ټولنه کې چې له معلولینو سره بد چلند کیږي، هغوی ته سپکاوی کیږي، د هغوی قدر نه کیږي، زه دا محسوسوم چې هغه کس معلول نه دی بلکې مونږه او زموږ ټولنه معلول دی. مونږه د خپل ذهن افکارو څخه معلول استو چې د دوی ځانګړتیا نه محسوسو. په همدې برخه باندې خبرې کوو او نن مونږ سره په پروګرام کې جمیل الرحمن کوم چې د معلولینو د ټولنې یو ډیر تکړه فعال دی په پروګرام کې مال دی مونږ سره، او بل مونږ سره رحمان الله چې هغه هم د معلولینو د ټولنې یو ډیر تکړه فعال دی. دغه دوه ځوانان راغونډ شوي او د معلولینو غږ جوړېدو دپاره یوه ټولنه جوړه کړې، بلکې جلا جلا کمپاین سرته رسوي. او په خیبر پښتونخوا کې 43 کمپونه چې د افغانانو دي، په هغوی کې دغه دوه ځوانان د هغو معلولینو غږ جوړ شوی چې بېنوا دي او څوک هم مرسته نه کوي. نو پروګرام کې ورته هرکلی وایم. جمیل ورور ډېر خوشحال یم چې پروګرام کې نن را سره مل یې. پروګرام کې هرکلی. مننه مسکا جانې خورې، ډېره زیاته مننه، خوشحاله شي چې موږ ته مو سونو اف ام سټوډیو کې مقرره کړله. ډېر زیات خوشحاله یم.
زه هم ډیره خوشاله یم چې تاسو دلته راغلی. ډیره زیاته مننه. تاسو طرف ته به هم راځم. پروګرام کې موږ سره رحمان الله ورور هم دی. رحمان الله ورور په خیر راغلی. خیر اوسې. مننه مسکا جانې. تاسو ته هم سلامونه کوم، لیدونکو او اوریدونکو ته هم ډېر ډېر سلامونه کوم. مننه. ژوند اوسئ. خوشاله یم چې تاسو دواړه نن موږ سره په پروګرام کې مالیه او څنګه چې په پیل کې ما ډېر خبرې وکړلې، نو اوس غواړم چې تاسو څخه تر ډېره حده پورې واورم. خپل د کتونکو اوریدونکو څخه به هم اوري، خو غواړم چې اول تاسو سره خبرې وکړو. جمیل ورور، څنګه چې ما تاسو معرفي وکړو، خو لنډه مې وکړو، کولی شي چې تاسو هم لنډه خپل معرفي وکړئ، او دا چې کله تاسو دغه ټولنه جوړه کړله، تاسو ته دا فکر څنګه راغله؟ زما نوم جمیل رحمان صافی دی. مخکې تاسو یادونه وکړله چکدر راکم کې اوسېږم تقریبا د 1999 نه چې کله موږ مهاجر شوي یو، نو زه په چکدر راکم کې ژوند تېروم. او سوچ او فکر کله چې زه په ځان باندې پوه شوم چې د معلولین په دې معاشره کې ډیر کمتر ورته خلک ګوري او په کمه سترګه ورته خلک ګوري. صحیح. نو 2014 کال کې موږ راپاڅېدلو او د دوی دپاره چې اواز چوت کو یو ټولنه جوړه کړله، او ځان سره ملګري پیدا کړي دي په کمپونو کې، او لګیا یو په شریکه باندې د دوی یو اواز اړونده چې کوم ادارې د هغې ته رسوو. ډیر ښه، بهترین. تاسو دا خبره وکړه چې په ټولنه کې سم چلند نه کیږي د معلولینو سره، نو غواړم چې دغه موضوع د رحمان الله ورور څخه واخلم. تاسو کله دغه محسوس وکړله چې دا ښه چلند نه کیږي په ټولنه کې؟ ډیره زیاته مننه. زما نوم رحمان الله دی او زه د ګندف کیمپ سره تعلق لرم، هلته پاتې کېږم. مونږه هله دغه شو چې څنګه چې معذوره ورونه محتاج دي، هر چا ته اړتیا لري. صحیح. دغه دي د هغې نه بعد مونږ دا یو سوچ وکړو چې معذور ورونو دپاره خو زمونږ داسې نور څوک نشي چې اواز واوري. هغوی دپاره مونږ راپاڅېدلو، د جمیل ورور زه مونږ د دې معیوبینو دپاره یو ټولنه جوړه کړه او د هغه مشکلات هم پکې کېښودل. صحیح. معیوبین ورونو ته ډېر زیات مشکلات دي په کیمپونو کې، په کټونو څه پراته دي، هغوی ته د ویلچیرو ضرورت دی، داسې نور د صحت ضرورت دی، هغوی ته ډېر زیات مشکلاتو. د هغوی فکر او سوچ مونږ دغه وکړو چې مونږ د هغوی همکار جوړ شو. صحیح. ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. تاسو د دوی خبرې واورېدلې. دوی هغه ځوانان دي چې ما احساس یې کړی چې په ټولنه کې د معلولینو سره سم چلند هم نه کیږي او هغوی ته هغه حقونه هم نه ورکول کیږي کوم چې په کار دی ورکړلی شي. که موږ ټولنې ته پام وکړو او بیا په ټولنه کې روغ کسانو ته معلولینو ته فکر وکړو، نو د دې دا معنا نه ده چې معلول ناتوان وي، هغه څه کولی نشي. نه، هغه هم د روغ انسان په څیر هر څه کولی شي. هغه هر څه چې یو جوړ انسان کولی شي، یو معلول هم کولی شي، خو فقط فرق یې دا دی چې ځینې محدودیتونه لګېدلی دي، ځینې هغه محرومیتونه دي چې دوی له هر څه څخه ګوښه کړي، یعنې پرېږدي یې نه چې دوی هم مخکې لاړ شي، ځکه دوی هم استعداد لري، کولی شي کار وکړي، ډاکټر کېدلی شي، انجینیر جوړېدلی شي، هغوی هر څه کولی شي، په یو دفتر کې کېناستلی شي، یو غټ افسر، یو ښه غټ تجار جوړېدلی شي. خو مسله او ستونزه په دې کې دی چې نه کورنۍ ملاتړ کوي، نه ټولنه ورسره سم چلند کوي. که موږ پام وکړو جمیل ورور، ډېری وخت داسې کېږي چې وایي یو برابر حق ورکولی شي یو روغ انسان ته او یو معلول انسان ته، خو زما په فکر چې هغه مساوي حق هم نشي کولی چې دغه دوه انسانان یو برابر خلکو ته وړاندې کړي. باید دوی ته زمینې داسې برابر شي چې دوی په اسانتیاوې باندې وشي کولی خپل کار سرته ورسوي. تاسو په دې کې څه نظر لري؟ ډېر ښه سوال دی وکړو مسکا جانې خورې. دا موږ چې راچوت شوي یم په دې خاطر باندې دا معلولینو ته خلک ډېر په کم نظر باندې ګوري په معاشره کې. حتی دا په کم نظر ورته ولې ګوري چې اول د کور نه سپک شوی، کور کې ورته ښه نظر نه وي کړی. فکر دا کوي چې دا چې پیدا شوی دا یو بوج دی، بدمرغي ده، بوج دی، بدمرغي ده. او خو تنګ یې مور او پلار خو داسې چې هغه بچی څه ورته ویلی نه شي. نو زما په فکر سره زه یم چې کله چې معلول په کور کې پیدا شي، هغه ته ډېر ناز ورکړي، او بیا د حق په باره کې چې د نورو ورونو یا د خویندو چې کوم حقوق دي هغې نه
دوه چنده درې چنده درته ورکړي او دته حوصله افزایي وخت په وخت باندې ورکړي او یو ښه کار زمینه ورته برابره کړي او په ښه سیټ باندې کښېنئ چې راتلونکی د ده روښانه شي. یقینا همداسې ده او بدمرغي دا ده چې کورنۍ په رښتیا هم ورته سپک او نه یوازې سپک ورته ګوري بلکې هغې شتون په خپل کور کې یو بدنامي ګڼي. دا خو بدنامي نه ده، دا خو د خدای له اړخه هم د معلول څخه او هم د کورنۍ څخه د امتحان اخیستو وخت دی. او بل دا چې فکر کوم چې دا یوازې په پاکستان او افغانستان او په دغه مشرقي هیوادونو کې به داسې وي. په بهرني هیوادونو کې د معلولینو دپاره دومره اسانتیاوې شته چې هغوی هر معلول کولی شي په خپل زړه باندې ژوند تیر کړي. لکه مثال ورکول غواړم چې زمونږ خپلوانو کې یو ماشوم و، هغه تقریبا داسې ابنارمل و، سم نشو کولی، نه خبرې نه څه، او دلته چې نو ژوند ډېر خراب و. وړه ماشوم و، داسې فکر کوم 10 کلن و، داسې څه. باور وکړئ چې هغه لاړو امریکا ته، په سمدستي چې څنګه ایرپورټ ته ورسېدو هغه ته هر څه کسان ورته راغلل. اوس هغه ماشوم ښه دغې پالنه هم کېږي، دغې خیال هم ساتل کېږي. نو دا زمونږ هیوادونو کې دغه یو ستره مشکلات شته او دغه جنجالونه په دې هیوادونو کې شته. رحمان الله ورور، تاسو چې اوسه پورې څه کمپاینونه کړي؟ زه غواړم چې د کمپاینونو په اړوند تاسو څخه واورم. څه تاسو کړی؟ چېرته تللی یاستئ؟ چا سره خبرې کړې او څنګه احساس لري چې کله تاسو کمپاین چلوئ؟ د الله پاک د پراخه دنیا کې مونږ معذوره خلک د ډیرو سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان. ما چې کله دغه سوچ وکړو، مونږ یو ورځ یو لاړو یو کورنۍ ته چې هلته ما معیوب ورور ولیدو، هغه په کټ پروت و، نو هغه په ژړا شو. هغې وویل چې زمونږ د تپوس څوک نشته. د هغې نه بعد ما دا سوچ وکړو چې ولې زه معیوب یم، خو ولې زه د دوی حق اواز اوچتولی شم. د هغوی دپاره زه راپاڅېدلم او ما داسې یو سوچ وکړو چې د دوی دپاره زه کم سیستم باندې مخ په وړاندې دی په خپلو خپو باندې ودرو. د هغوی دپاره مونږ یو ټولنه جوړه کړله او هغه معیوبین ورونه هم پکې راټول کړل او هغوی ته مو ویل چې ستاسو کوم مشکلات دي چې مونږ هغه دغه کړو، د مخکې وړاندې باندې بوځو. نو هغې کې زیاتره مشکلات ویل. نو د هغې دپاره مونږ داسې واړه روزګارونو سیستم اول برابر کړو. کم چې فیملی لري، کم چې خاندانونه د هغوی کورنۍ بچي ماشومانان، ځکه چې هغوی خو دیاړي نشي کولی، کار روزګار خو هغوی توان نه لري. بالکل د هغوی دپاره مونږ اول سټارټینګ چې واغوستو د دوکانونو څخه، د هغوی دپاره سودا وغیره دغه کړل او هغوی دپاره هم سټارټینګ واغوستو. په دویم دغه کې مونږ اوس یو بل یو دغه سوچ رانیولی دی چې مونږ هغه معیوبین رونه چې کم معیوبین دي، معذوره دي، د هغوی دپاره مونږ داسې هنرونه ور زده کړو. ډېر ښه. چې کم مثال ټیلري شوه، موبایل ریپیرنګ شو، داسې سافټویر چې د ناستې کاري، مونږ هغوی ته زده کړو. ولې مونږ د هغو ادارو څخه غواړو کم فلاحي تنظیمونه چې دي په دې باندې باید چې دی کې مونږ سره همکاري دی وکړي. واقعا څومره ښه. یعنې تاسو هغه خلک دې ته جوګه کوئ چې راتلونکي خپل صحیح کړي، ځان ته یو لاره جوړه کړي تر څو اقتصاد یې ورسره سم شي. زه غواړم یو ټلیفون واخلم د خپل اورېدونکو څخه، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. هلو، السلام علیکم. السلام علیکم. هلو، زما آواز راځي؟ صحیح آواز راځي. او څوک او چېرته نه؟ شکیب خبرې کومه. په خیر راغلی شکیب ورور، څه حالات دي؟ جوړ یې؟ بالکل خیر خیریت. مېلمنو ته پروګرام ته په راتګ هم هرکلی وایم. وعلیکم السلام. هغې هم تاسو ته وعلیکم وایي. څه حالات دي شکیب ورور، ښه یې؟ خیر خیریت. بالکل د خصوصي خلکو خیال ساتل خو دی زموږ او ستاسو اخلاقي فرض دی. همداسې ده. او دوی به داسې کار دا چې موږ داسې مشغول کړو چې سره دا محسوس نه کړي چې ګنې دوی معذوره دي که نه معذوره دي. بالکل. او د انسانیت تقاضا هم دا ده چې دوی به سپیشل خیال ساتي. صحیح خبره. همداسې ده. خو دا بیا هم بدلون نه راځي په ټولنه کې، چې وجه یې څه ده؟ 100 کاله پس به انشاءالله مونږ کې بس دا بدلون راځي. بس هغې پورې به همداسې در په در باندې وپوه شو. له بده مرغه. صحیح ده شکیب ورور، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ او بس پروګرام ډېر خوندور دی. ډېره زیاته مننه. ښه وخت تاسو ته غواړم. ښه چارې، سلامت اوسئ. ډېره مننه د شکیب ورور څخه، حیات آباد څخه موږ ته زنګ وهلی و او خپل نظر یې پروګرام کې شریکه کړه. د شکیب ورور وینا ده چې 100 کاله پورې به دا بدلون، خو زه فکر نه کوم چې دومره هم که مشکل کار دی، آسان دی، داسې نه دی چې دا بدلون امپوسیبل وي. دا هم کېدلی شي، خو فقط یو احساس ضرورت دی چې هغه احساس پیدا شي او هغې دپاره د دغو ځوانانو هڅې چې دی دا د ستایلو وړ دی چې دوی وتلی دي او د معلولینو دپاره کار کوي. جمیل ورور، تاسو لږ راته ووایئ چې کال 2014 نه فکر کوم تاسو
خپل دغه ټولنه اساس کړی د هغې وخت راهیسې تاسو آیا څه بدلون راوستلی، آیا د څه کار کړی چې د هغې له لارې د معلولینو دپاره څه ګټه رسېدلی وي؟ او بالکل مونږ خو تقریبا چې 2014 کال کې کوم ټولنه کله جوړه کړله سمه ده معلولین ته خو مونږ داسې دغه پیدا نه ده رسولې، خو فزیکي چې کوم کارونه دي دغه کړي دي، لکه ویل چیر مو ته ورکړی دی او بعضې خلکو همساګان یې خپې خرابې شوي دلته په حیات آباد کې تراپلیجیک سنټر ته هغې ته معرفي کړي دي، دغسې ICRC ته داسې چې کوم فزیکي کارونه کوي هغې ته معرفي کړي، دغه فایده مو ته رسولې ده. او غواړو چې نور ښه کارونه ورته وکړو. او لکه مخکې تاسو یادونه وکړله چې مشرقي کې معلولین ته ډېر په کم نظر باندې ګوري، خو موږ هم دغه وایو چې د کوم چې په بهر ملکونو کې دي هغه شانتې اسانتیاوې دلته هم پکار دی او موږ دوی ته دغه شانتې اسانتیاوې جوړې کړو. دا به څنګه کېږي چې دا موږ سره خلک اواز یو کړي او اړونده چارواکو ته موږ د دوی هغه درد ورسوو. صحیح خبره ده. رحمان الله د دې تر څنګ چې تاسو لکه د چا سره دومره همکاري کوئ چې هغه لکه دې ته وړ شي چې ځان ته کار او ژوند سنبال کړي، آیا داسې کمپاین هم تاسو د خلکو عامه دپاره داسې شعور دپاره یا شعور رابیدارولو دپاره کوم کمپاین چلولی تر څو چې لکه د مثال په توګه اوس پولیو رنځ دی نو ډېری خلک واکسینونه نه ورکوي، یا د مثال په توګه داسې خلک هم شته چې پرته له څه پوهاوي د هر چا څخه دوا اخلي یا ستنه لګوي چې بیا وروسته هغه ماشوم یا خپله یو جنجال سره مخامخ کېږي او تر ډېره حده پورې انده چې معذوره کېږي. نو هغه آیا دې موضوع طرف ته پام شوی؟ دې ته خو ملا فلحال اوس توجه لا نه ورکړی، خو یو دغه هم چلولی او په دې باندې کله د معذورتوب دغه چې څنګه راځي د پولیو په دغه باندې صحیح نو دې ته زیاتو خلکو ته ویلي چې دغه لازمي دي، ځکه چې زما هم پولیو بیماري باندې زما دغه په دغه بالکل ځکه چې معذوره چې شي نو دا بیا هیڅ کار نشي کولی. بالکل نو باید چې موږ د خلکو ته دغه کوو چې کوم دغه پولیو دغه دی باید چې په دغه باندې لږ خیال وساتل شي. دویمه خبره ده چې معذوره ورونه زموږ چې کوم دي باید د دې دپاره داسې اسانتیاوې جوړې شي، صحیح اسانتیاوې جوړې شي د دې دپاره داسې سیستمونه برابر شي، واړه سیستمونه برابر شي چې دی په ژوند ښایسته تیر کړي، ځکه چې ژوند ډېر ښکلی دی. ډېر زیات ډېر ښه پیغام. او قدرمن دوستانو څنګه چې رحمان الله ورور تاسو ته وویلو، ډېری خلک بدمرغي دا ده چې زموږ په ټولنه کې داسې فکر کوي چې د پولیو واکسین موږ ته زیان رسوي، خو نه، بلکې د پولیو واکسین ستاسو ماشومان د ډېر جنجالونو څخه ژغوري. لکه مثال هم رحمان الله ورور خپل تاسو ته وړاندې کو چې دا تاسو ګورئ څونه ښایسته تکړه ځوان دی، د دې خبرې زما ډېر خوښ دی، ډېر نامخوده پوهاوی لري، خو بدمرغي دا ده چې هغه په ماشومتوب کې د دې هغه وخت حق نه دی ورکړل شوی، هغه یو دوه ساس کې چې د دې ژوند لا بهتر کولی شوه هغه ورته ورکړل شوی نه دی. خو بیا هم دا د ډېرو روغه کسانو څخه په دې بهتر دی چې دا نه یوازې ځان دپاره هڅېږي بلکې د ټولنې د بهتري دپاره او په ځانګړې توګه د هغو بېنوا خلکو دپاره هڅېږي چې څوک یې هم غږ جوړ شوی نه دی. زه به یو ټلیفون بل اخلم، ګورو چې څوک دی او څه وایي، بیا به ستاسو کامنټونو طرف ته هم ځم. هلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او چېرته نه؟ خورجان سلیم استاد احمد لوړ. په خیر راغلی سلیم استاد، څه حالات دي؟ جوړ یې؟ قدردانه سي خدای پاک آباد کا مېلمنو ته ډېر احترامات او خیراله. وعلیکم السلام. مغیون تاسو आवाज اوري نو سلیم استاد څه به وایي؟ زه خو دا عرض کم کنه لګا مېلمه چې وی کنه چې په کور کې یو بازوره بنده چې په کور کې هغه شي کنه درو او اهمیت لور کې نو لکه موږ یو ماستر سره حکمت خان هغه مازوره بچای دی دریم بچای دی نو هغه له دومره اهمیت ورکړی چې لسم امتحان تاسو پورته کې ګرځي او کالج کې داخل کړو خنام تاسو سره نشته چې په مازوره ما صحیح نو ارزه دی چې یو مازوره بندای په کور کې کنه چې اول ورته مور پلار اهمیت ورکړي چې مور پلار اهمیت ورکړي نو بیا به لرونه خويندې اهمیت ورکړي همداسې ده چې لرونه خويندې ول اهمیت ورکړي ول نو ټول کور بندگان او چاپیرچا ټول ول اهمیت ورکړي بالکل همداسې ده. ما دا عرض دی ډیر ښه سلیم استاد، ډیر بهترین او فکر کوم دا سلسله کې یو خیر به مرته وایم قربان. بالکل نو سلیم استاد کولای شي. ډیره زیاته مننه. عرض دی خوشاله شي هر چا ته درانه ګوره
ځان نه ورته ښه ګوره. ځان نه ورته ښه ګوره. ډېر ښه. مننه. وخت انتظار نه کوي. وروسته مه ګوره. وروسته مه ګوره. څونه ښه. مننه. د فکر نظر ښه لره. مه چاته کاږه ګوره. اوهو ډېر اعلی ډېر اعلی. مننه. مګر زه رښتیا پسې. ژبې ته خواږه ګوره. واه 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 ډېر ښه. مننه. ژوند د امیدونو دی. ژوند د امیدونو دی. الوت باندې مارغه ګوره. الوت باندې مارغه ګوره. ډېر ښه. مننه. او عرض دی چې سلیم په انتظار کې دی. لوړګي ته په زړه ګوره. واه 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 څونه ښایسته ورځ تر بله ډېر ښایسته کېږي. ښه ستاسو لیکنامه خدا ډېره مننه. ماله اهمیت راکوئ. ماشاءالله. الله په دواړه جهان خوشحاله کړي. قلم مو تاند اوسه. ډېره مننه. اورېدونکو ته ډېر احترامات وسلام. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه د سلیم استاد څخه. څونه ښایسته شعر یې لیکلی نام خدا او ډېر ښه پیغام یې وړاندې کړو چې دا هر څه ښه کېدلی شي خو د کوره. لکه چې مور پلار اول اهمیت ورکړي نو بیا خویندې ورونه مجبور دي. بیا چې خویندې ورونه اهمیت ورکړي معلولینو ته نو بیا ټولنه بیا بیخي مجبور دی. نو واقعا هم د کور څخه داسې دی کله کله جمیل استاد تاسو به هم محسوس کړی وي داسې چې زموږ کورنۍ داسې وي چې هغه محلول ته انسان نه وایي. دغې خبره هم نه اوري. ولا ته چپ شه ته نه پوهېږې تا ته چا حق ورکړی. داسې په کار نه دی ځکه هغه خو بدن نه معلول دی. افکار او ذهن هغه زموږ نه ډېر لوړ وي. نو په دې څه ویل غواړې؟ زه خو وایم چې دا خبرې حقیقت زموږ په پښتنو کې دي. سترګې نشو پټولی. دا شته. خو دا خلک چې ذهناً الله تعالی څومره برابر پیدا کړي دي که نه زه وایم چې روغ سړی به داسې نه وي. صحیح خبره ده. بلکل. خو دا چې وروسته خرابېږي دا زموږ معاشره خرابوي. خلکو هغه رویه خرابوي. رویه ورسره ټیک نه وي. نو باید چې دوی په مشورو کې هم کېنولی شي. دوی ته ښه اهمیت ورکړي او په هر ځای کې له ښه ناز ورکړي نو ډېره بهتره به وي. ځکه چې دوی سره چې کومې مشورې دي شاید چې دی د کار جوګه نه دی کار نشي کولی خو دا څوک چې کار والا دی یا پیسو والا دی هغې سره داسې مشوره نه وي او د سره مشوره وکړي او د ولا بهتره مشوره ورکړي. بهترین مشوره هم ورکولی چې زموږ سره یوه میلمنه وه په پروګرام کې فریاد ظفر په نوم باندې. هغه په 2 لاسونو معلول و خو هغه نجلۍ چې دی نو امفل یې کړی و او د سرو زرو مډال یې اخیستی و او اوس هم فکر کوم یو ډېر غټ نړیوال ادارې سره کار کوي او فکر کوم چې اوس کوم بهر ته هم یو سفر لري. نو دا ولې ځکه کورنۍ ورته بیا زه دغې کور ته هم لاړم. دغې مور پلار چې څنګه دغې عزت کولو دغې یعنې خپل نور بچیانو ته نه کوټه ورکړې و نه هغوی ته نور سامان د دې کمره چې هر څه لرل او د دې مور پلار دومره به یعنې دا به دومره نازولی چې زه ورته حیران پاتې شوم. بیا مور یې ویل چې دا زما لور هغه لور ده چې کله دا پیدا شو نو ټول خاندان په ما باندې وخندل چې دا څه پیدا شوی. خو دا اوس همدغه نجلۍ دی چې ټول خاندان زما په دې وایي زما نور بچیان نه وایي چې د فریال مور وایي دا دومره یعنې د دې مطلب دا دی چې هر معلول کولی شي یو مقام ته ورسیږي. فقط ستونزه محدودیتونه او خنډونه ټولنه او محدودیتونه او دغه مشکلات دی چې دوی ته مونږ البته جوړوو دوی ته اسانتیان نه ورکول کېږي او د دې کورنۍ چې کله ملاتړ نه کوي نو تر هغه سخته خبره هیڅ هم نشي کېدلی. نو پکار دی چې غوره او بهترتیا په ټولنه کې راشي تر څو چې مثبت ګامونه پورته شي. زه غواړم چې کمنټونو طرف ته لاړ شم. شکیب بای چې دی نو پروګرام کې کمنټ کړی ویل چې واچینګ او زهیر هم سلامونه وړاندې کړی. بیا شکیب ویل چې د خصوصي خلکو ډېر خیال ساتل پکار دی دو په مونږ باندې حق لري. بلکل همداسې ده. حضرت علي هم سلامونه وړاندې کړی پروګرام کې وعلیکم سلام. ورسره چې دی نو بیا شکیب ورور ویلې د خلک ډېر محترم وي او باید دوی ته سپیشل توجه وشي. دې نه علاوه مونږ سره عبید الرحمن د چې هغه هم سلام وړاندې کړی مونږ ته او منصف هم سلام وایي. بیا ورسره چې دی نو سفیر ورور ویلې سلام علیکم خور ستاسو ډېر اوکې ډېر زیاته من د پروګرام تعریف یې کړی او همدغه ډول ستاسو ټولو کمنټونو طرف ته بیا هم راځم خو غواړم چې یو بل ټلیفون واخلم ګورو چې څوک دی او څه وینا لري. هلو السلام علیکم. کال ډراپ شو یو ځای کې ودرېږئ چېرته چې د سیګنل مسله نه وي او ستاسو غږ موږ ته په صحیح ډول باندې راشي تر څو چې موږ هم ستاسو نظر واخلو په پروګرام کې. غواړم چې رحمان الله ورور طرف ته لاړ شم. رحمان الله ورور د دې سربیره چې تاسو دا کمپاین رسوئ آیا کوم بل
ستاسو مصروفیتونه هم شته، لکه مینه ستاسو سره ده. بعض خلک وی کتاب لوستلو سره مینه لري، بعض وی شاعري کوي، بعض سپورت طرف ته ځي. ستاسو خپله څه شوق او علاقه ده؟ زما خو زیاتتر مینه چې ده د الکترونیکس دغه سره ده، کوم چې دا سافټویر شول دې دپاره، او دغه زما دکان هم دغه دی د دې دپاره. او زه غواړم چې زما کوم معیوبین ورونه دي، اکثره دغه کار ډېر دغه معذوره ورونه چې کوم دي دا دې کې ډېر تیز دي، ډېر تیز دي. دغه چې یو میاشت 2 میاشتې دی ته دغه طریقې وښودل شي، هغوی پکې ډېر مخکې تللی شي. زما هغې سره ډېره زیاته مینه وه، نو ما زیاتتر دغه مینې باوجود دغه کار ډېر په مخ په وړاندې ډېر زر زده کړو. دغه کار څنګه وي؟ کار څنګه وي؟ کار خو ډیر آسان کار دی، د ناستې کاري اکثره د کمپیوټر ریپیر شولو، د موبایل ریپیرینګ شو، د دې سافټویر شولې، نو دغه کار ټول د ناستې کار دی. څنګه د زده کړل؟ یعنی پوه شوې ورباندې؟ دغه خو داسې و چې زما خپله یو ورور هم دغه کار کوي، نو هغې سره زه لږ کېناستېدلم، نو چې زما هغې نه یو میاشت 2 دغه وکړو، نو زه بیا مخ په وړاندې سوچ مې وکړو چې دا خو ډېر آسان دی، نو زه نور مخ په وړاندې لاړم. ما پکې بیا سافټویر وکړلې او نور سبقونه مې مخ په وړاندې ویل، نو هغې به آفرین ډېر ښه. دې سره تاسو مصروف به هم هستئ، ښه کار هم لرئ ورسره. تاسو په فیسبوک کې هم ډېر زیات فعال یې، زه تاسو ګورم نام خدا. همدغه ډول جمیل دغه سوال زما هم تاسو نه هم دی چې تاسو مصروفیت ستاسو شوق څه کې دی؟ زما خو خپله ځاني شوق بزنس سره دی، تجارت سره. ډېر ښه، ځکه چې دغې سره زه علاقه هم لرم د قیمتي کاڼي چې کوم دي جیمز ټون. ډېر ښه نو دې کې څه لږ پوهېږم. ښه صحیح. زما خپله ډېر شوق د تجارت نو سره د قیمتي کاڼو سوداګري څنګه روان دی؟ ښه دی سوداګري، خو د قیمتي کاڼو ډېره ښه سوداګري ده او ښایسته کار دی، د سپینو جامو کار دی. او بس دغه چوکۍ کې کېنه او په موبایل باندې کولی شي، او په مارکیټینګ نن سبا خو آنلاین هم ډېر زیات شوی، آنلاین ډېر زیات، خو په اسانه توګه باندې کېدلی شي. کېږدی شي، خو په مارکیټ کې پیسې ضرور وي چې چا سره وي، نو قیمتي کاڼي ډېرې پیسې غواړي، نو چې پیسې ورسره وي نو ډېر اسانه کار دی او ښایسته کار دی. صحیح ده. یو ټلیفون اخلو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. هلو السلام علیکم. که فکر کوم تخنیکی ستونزه پیدا شوی، موږ دلته نمبر ښکاري خو زنګ صحیح نه برابرېږي. دغه تخنیکی ستونزه هم به موږ هواره کوو او بیا ستاسو ټلیفون هم اخلو، نو تاسو یو داسې ځای کې ودرېږئ چېرته چې د سیګنال مسله هم نه وي. نن زموږ پروګرام موضوع چې ده د معلولینو یا د معیوبینو ستونزې دي او ورسره اړونده چارواکو په برخه کې. رحمان الله ورور دا راته ووایي چې په چکدره کمپ کې یا نور ورته کمپونه چې وي په خیبر پښتونخوا کې د دې مسؤلیتونه د یونسیار او د کمشنري سره دی. آیا دغه دوه ادارې چې دي دوی څه داسې کمپاینونه چلولي، څه هڅې کوي د معلولینو دپاره د دوی ژوند ښه کولو دپاره؟ نو فلحال خو اوس پورې خو موږ دپاره خو زما خپله لکه 15-16 کاله عمر تر اوسه پورې خو ما دغه څه نه دي دغه کړي. که مونږ سبقونه هم ویلي دي په خپل دغه باندې تللی ستو وادې د معذورو دپاره باید دوی داسې سیسټم برابر کړی، اول د تعلیم په بش کې دوی دپاره سکولونه برابر کړي چې معذورو دپاره خپل سکولونه وي، ځکه چې معذوره ورونه هغه په عام دغو کې سبق نشي ویلی، ځکه چې د ماشومانانو د وړو د لاسه هغوی تنګ وي، هغوی په غلطو نومونو باندې رابلي دقی. نو د دغې وجې موږ معذوره چې د تعلیم نه نامحرومه یو، اول دغه چې زموږ دپاره هغه اسانتیاوې نشته، کوم چې اسکولونه باید چې دوی موږ ته اسکولونه جوړ کړي او موږ تعلیم مخ په وړاندې بوتلی. ما خپله 12 وکړو خو د ډېر مشکلات سره ما دا تعلیم وکړو او ما غواړسته چې زه نور هم مخکې لاړ شم، خو موږ سره هغه دغه نو چې زه مخکې تللی وي دا تعلیم ما سر ته رسولی. صحیح، واقعا همداسې ده. یعنې دوی دپاره پکار دا دی چې داسې ښوونځي وي، داسې مکتبونه جوړ شي تر څو دوی په ارامه باندې تګ راتګ وشي کولی او په ارامه باندې لاړ شي او هلته خپله زده کړه وکړي. آیا د کمپونو سربیره په نور ځایونو کې داسې مکتبونه شته په پاکستان کې؟ په پاکستان کې خو د معذورو دپاره شته دی زیاتره، کوم چې خو فکر کوم ډېر قیمت به وي، هر څوک هم لاسرسي نه لري یا نه؟ او هغه د پاکستاني معذورو دپاره چې کوم دي د هغوی دپاره افغان نشي کولی، افغان نشي کولی که نه چې هلته سبق ووایي. ځکه نو معیوبین باید اول معذوره خلک چې تعلیم وکړي نو دی به مخ په وړاندې لاړ شي،
مهم دغه زموږ د تعلیم دی، باید چې موږ تعلیم وکړو. ښه صحیح ده. تاسو به څه وایي جمیل الرحمن وروره؟ تر ډېره حده پورې تاسو د ډېر وخت نه په دغه برخه کې کار کوئ، تاسو څنګه پام وشو؟ ایا دغه ادارې چې ما نوم واخیستل دوی اوسه پورې څه کړی؟ تاسو اړیکه لرئ د دوی سره دغه مسایل شریکوئ یا نه؟ بالکل خورجانې، مونږ اړیکې مو سره لرو او څو ځله ورسره زموږ ملاقاتونه شوي دي. نو دوی خو صرف او صرف دومره کار کړی دی چې ویلچیر یې ورکړی دی. صحیح. ویلچیر تقریبا په دې 2023 کال په اکتوبر میاشت کې مونږ تللي یو یونیسیار کوم پېښور کې څانګه ده، هغه سره مونږ کېناستلو، مونږ سره مشکلات ټول شریک کړل. مونږ سره دا خبرې مو کړلې چې ډېر ملکونو کې معلولینو ته ډېر ښه سهولتونه دي. صحیح ده. په مثال کې مې ورته دا 2 ملکونه ورکړي چې په دې مشرقي کې دي. په افغانستان کې معلولینو ته کال کې 80,000 افغانۍ ورکوي. اوس خو یې کمې کړي دي، خو 80,000 افغانۍ معلولینو ته ورکوي. په پاکستان کې هم دغه شانتي سیستم شته دی چې معلولینو ته ځان له کوټې دي په پیکج ورته ورکوي، پیسې ورته د میاشتې ورکوي، نور دغسې سهولتونه ډېر ورله ورکوي. خو دوی موږ ته داسې څه نه دي راکړي چې زموږ معلول رول پې آینده جوړه کړي. آینده یې پکې نشته ده، هېڅ نه، خو صرف ویلچیر. نو ویلچیر خو څه معنا نه لري. بلکل یقینا همداسې ده. په نور موضوعاتو باندې هم موږ دوی سره خبرې کوو، دوی لا موږ سره دي زموږ قدرمن میلمانه. او اوس د نیوز یعنی د خبرونو خلا وخت شته ده. ما تاسو ته ویل چې دلته ماته کال راځي، خو آی تینک څه ټکنیکل مسله ده، اواز نه اورم. لږ تاسو دا وګورئ، وختي هم دا مسله وه. نو دغه مهم موضوع طرف ته اشاره وکړو. تاسو خو البته افغانستان کې موږ هلو السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام. څوک او چېرته نه؟ مننه. څوک او چېرته نه؟ په خیر راغلی محمد ګل ورور، څه حالات دي؟ ښه یې؟ ډېره مننه. تاسو به څه وایي په دې موضوع؟ موضوع دا دی چې حکومت نه دا غواړم، خو یو پرې حکومت په کور کې داسې ادارې جوړې کړي چې ماته ته پیغام درته نور ته وښیي او دوی خرمارانو ته پر یخې د غریب پوسې به خرمارانو ته ورکړي، نو چې خلک پوسه هغو ته ګټه وکړه که خلکو باندې سوال کوي. صحیح. کور دا حکومت کور دی، که نه چې دومره په ذلي باندې په کور د اداره دې ته جوړه شي چې هلته که څوک سکول یې که څوک هنر زده کوي، که څوک بل څه کوي، هلته تیار کوي چې ښځې باندې بوج نه وي. بلکل همداسې ده یقینا. چې داسې پوسه بندوبست کوي چې په کور بلکل او واقعا همداسې ده. یو ځل لاره ورته جوړه کړي تر څو چې دوی کار وکړي. ډېره زیاته مننه. ښه وخت تاسو ته غواړم. مننه. ډېره مننه د محمد ګل څخه چې هغوی هم دغه غوښتنه کوي چې چارواکي دي باید له دوی سره ښه چلند وکړي، زمینه باید ورته برابر کړي. تاسو د افغانستان خبره وکړله چې په افغانستان کې هلته تر ډېره حده پورې لکه دا کوم کسانو سره چې په کال کې مرسته کیږي. بیا ما د یو بل معلول څخه اورېدلی و چې د هغې وینا دا وه چې هغه وګړي چې په جنګونو کې معذور شوي وي، خپل د وجود یو غړی له لاسه ورکړي، هغوی ته یوازې مرسته کیږي. وایي د نورو دپاره چې پیدایشي ستونزې لري هغوی ته دا مسایل نشته ده، یعنې د ضرورتونه ورته پوره کیږي نه. تاسو آیا دې نه خبر هستئ؟ او بالکل دا خبره خو حقیقت لري چې هغوی چې کله دا معلولین ګوري دغه دپاره ګوري چې کوم په جنګونو کې یا خپې د لاسه ورکړی دی، یا لاس یا بل کوم عضو ورکړی، غړی ورکړی دی. نو دغه مسله هلته شته، خو دا د پاکستان چې مې په مثال کې ورکړه، نو دلته کې دا مسله نشته چې په جنګ کې معلول شوی دی، دلته ټولو ته ورکوي. دلته ټولو ته ورکول. خو بیا دا ښه سټپ دی، یوازې د مهاجرین دپاره نشته، باقي نور خپل وګړو ته ورکوي. خپل وګړو ته ورکوي. او د مهاجرینو فکر کوم مسؤلیت د کمیشنري او د یونیسیار په برخه کې ده. نو په کار دا دی چې دغه دوه لوی ادارې دوی د دغه حساس موضوع ته پام وکړي. او ځکه اوس تعداد باندې که وګورو څنګه چې رحمان الله ورور تاسو ما ته هغه شمېرې وړاندې کړې، په خیبر پښتونخوا 43 کمپونو کې دا مهال 4.5 پورې معلولین دي،
او چې په هغوی کې 850 ښځینه دي. نو دا هغه شمیره ده چې که فکر وکړو تر ډیره حده پورې لوی شمیره ده او دومره خلک چې دا یو وګړي نه دي، فکر کوم دې سره تړلې کورنۍ یې دی. داسې به ډېر معذور وي چې د هغې نه ورور وي، نه مور وي، نه پلار، نو هغه خپل د کور چارې سمبالوي. نو پکار ده چې هغوی ته دغه هنرونه او ورسره زمینې برابر کړي چې تر څو دوی خپل راتلونکي سمبال کړي. یوازې دا نه ده چې هنرونه ورته ورکړي، فکر کوم چې هنر هم که تاسو یو چا ته ورکوئ او هغه شرایط ورته نه برابروي نو هڅه نه کوي. نو بهتر به دا وي چې لکه تاسو ورته د موبایل ریپیرینګ یو کار ورته زده کوئ نو ورته یو وړه شان دکان هم ورته جوړ کړئ، یا که دکان نه کېږي یو دومره پیسې ورته وړاندې کړئ چې هغه په کور کې کښېني او دغه موضوع ته پاملرنه وکړي. نو موږ سره اوس د فیسبوک وخت همدلته پای ته رسیږي. قدرمنو دوستانو، زموږ د قدرمن مېلمه به موږ سره وي په پروګرام کې او موږ به د راډیو له لارې بیا عمل کېږو. خو اوس د خبرونو وخت دی، خبرونو ته پام وکړئ. موږ ته راکړئ اجازت. ښه چارې.